بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب، دا کتاب دی لا ریب فیه، هیڅ شک نشته په دې کې، هدن رڼا ده للمتقین دپاره د پرهیزګارانو. الذین کسان، یعنی دا متقیان دا هغه کسان یو د دې صفات هغه ذکر کوي. الذین کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې، ویقیمون الصلاة او پابندي کوي د مونځ بالغیب په غیب باندې، یعنی کوم چې په خواص همسه سره نه معلومي. نو یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په غیب باندې، ویقیمون الصلاة او پابندي کوي د مونځ، ومما رزقناهم او دا غي مال نه چې ورکړی دی مونږ ورته ينفقون دی خرج کوي په لار زمون کې. والذین واکسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل الیک په هغه کتاب باندې چې را لېږلی شوی دی تا ته، یعنی قرآن کریم. وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو باندې چې را لېږلی شوی دی من قبلک مخکې ستانه، وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون دی یقین ساتي. اولئک دغه کسان، اوس چا کې چې دا صفات هغه موجود شو نو د هغوی دپاره انعام هغه ذکر کوي. اولئک دا کسان علی هدن پنی غلار باندې دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه، و اولئک هم دا کسان هم المفلحون هم دی کامیاب. ان الذين یقینا هغه کسان کفروا چې کفر او که سواء علیهم برابر خبره ده په دوی باندې، انذرتهم کته یری دی لرا ام لم تنذرهم یا نه یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ختم الله مهر لګول د الله علی قلوبهم پزړونو د دوی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی باندې غشاوة پردې دي. یعنی دا ارس چې شوي دي دا د بد عمل د دې د وجې نه شوي دي. ولهم عذاب عظیم او د دې دپاره عذاب لوی دی.